بل سوال دا دی چې آیا د سړي او د زنانه د ښځې په منځ کې فرق شته او که نه؟ نو خلکو خو ډېر فرقونه جوړ کړي دي. خلکو پسې خو موږ نه ځو چې یاره زنانه به لاس په نامه ږدي او نارینه به لاس د نوم نه لاندې ږدي او نارینه به سجده کې لاسونه کولاوي او زنانه به لکه د ازور دی لکه د چندخ پی به دغه کوي. داسې څه کیسې میسې کوي، مونږ خو ته خبر نه یو، اکثر مونږ اورو یا کتاب د عامو کتابونو کې ګورو. صحیح خبره ده چې د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق نشته. چې کوم منځ د نارینه دی دغه به د زنانه وي، د الله اکبر نواله تر سلامه پورې. ظاهری خارجي هيئت کې فرق شته، مون نه بهر خو مونځ کې نشته. مون نه بهر مطلب زنانه به پرده ډېره کوي، زنانه به ویښته پټوي که نه، ځان له به مونځ کوي، خپې به هم پټوي. نو دا خو مونځ نه بهر خبرې دي. خلک پکې دا را داخلي کې ولې زنانه سړو غوندې دغه کولی شي څه جومات ته تللی، نو دا خو ظاهري دغه دي. مونځ کې فرق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی صلی، داسې مونځ کوئ لکه څرنګه چې تاسو زه لیدلی یم. دی زنانو ته مې ویلي دي او دی نارینهو ته مې ویلي. هغه د زنانو نبي مو د نارینهو نبي مو. دا نه چې صحابو ته وایي زما غوندې مونځ کوئ او زنانو ته وایي ورګه تاسو ته بېله طریقه ښیي. نو موږ ته خو د دې علم نشته. دکه یو نبی دی خبره کړې ده. دی وجه نه صفت صلات النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې شیخ البانی سے یو کتاب لیکلی دی. وی معمولی فرق هم د زنانو د نارینه په منځ کې نشته. د نبی چې کومه طریقه ښودلې ده هغه ده. ټیک ده، بعضې روایات به وي دا فرق، خو ټول روایات ضعیف او بې سنده دي. بې سند او ضعیف روایات دي. په صحیح مستند روایاتو کې دا فرق نشته دی، بلکې منځ د زنانه او د نارینه دا یو شی دی، د تکبیر نواله تر تسلیمه پورې سلامه پورې. نو نارینه ول پکار دی چې اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه منځ زده کړي، بیا هغه طریقه زنانه ته وښیي. نن چې سوچ وکړو نو یو سړی یو شان مونځ کوي، بل لنګې کوي. نازنانه به شاته کو د سړو په خپل منځ کې فرق دی. نو زنانه لا پرېږده، د ټولو نارینهو یو شان مونځ دی؟ نه، څوک یو شان څوک بل شان، څوک لاس په سینه څوک نامې نه لاندې، څوک خپې میلاوي څوک نه میلاوي، څوک رفع الیدین کوي څوک نه کوي. ناول سړي یو ځای کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، داسې مونځ کوئ څنګه چې تاسو زه لیدلی یم او چې ما څنګه مونځ کړی دی. نو ما نه طریقه زده کوئ او په هغه طریقه خپل بندګي کوئ. نو لہذا دا حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی نارینهو ته هم ویلی دی او دا زنانهو ته هم ویلی دی. رب العالمین دې موږ له په دین باندې پوهه او د عمل کولو توفیق راکړي.